السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مانزه په ډک رکعاتونو کې د الحمد نرستو د چانه صورت ویل هیر شو او د رکوع لاړ په رکوع کې د یاد شو چې زمانه صورت پاتې شوی دی یا د رکوع نرستو په سجده کې یا د سجدې نه ورته رستو یاد شو. دغه انسان به خپل دامن څنګه صحیح کوي؟ آیا صرف په سجده سوا باندې صحیح کیږي کنه؟ د دې مسلې یو څو کسانو تاسو کړي په تفصیل سره دا مسله ته بیانومه، په دې باندې ځان پوهی کوي. مسله دا ده چې کله یو انسان په مانځه ودرېږي ډک رکعتونه او د الحمد وایي نو د دې سره صورت میلاوهل واجب. که دا صورت د ده نه هیر شو نو فتاوی شامی او محیط او نور د فقه کتابونو فتاوی رضویه کې هم دا مسله ذکر ده چې کله د ده نه دا صورت میلاوهل هیر شو دی رکوع له لاړ، چې کله هم دته په دې رکوع کې یاد شي دی به دوباره ودرېږي او صورت به ووایي او رکوع به بیا وکړي، په آخره کې به بیا سجده سهو وکړي، لمونځ د ده صحیح شو. او که د رکوع نه وروسته په سمع الله لمن حمیده کې یاد شو بیا به هم دغه شان قرات به وکړي او د قرات نه وروسته به رکوع دوباره بیا وکړي. که چا دا دوباره بیا رکوع نه کړی دغه انسان لمونځ نه کېږي، لمونځ به بیا بیخي د سر نه کوي، آخره کې به سجده سهو وکړي او لمونځ یې وشو. که د چا نه په رکوع کې یاد ورته نه شو بلکې په سجده کې ورته یاد شو یا د سجدې نه ورته وروسته یاد شو نو بیا به دوباره قرات دپاره نه پاسي. لہذا چې کوم هغه دریم رکعت تشته یا څلورم رکعت تشته په هغې کې چې دته اختیار دی که په دریم کې بیا که په څلورم کې یو رکعت به بیا د ډک کوي او آخره کې به سجده سهو کوي، د ده لمونځ به صحیح شي. که سجده سهو په چا باندې واجب وي او د هغه نه سجده سهو بیا هېره شي چې زما باندې خو سجده سهو هم وه او بیا سجده سهو یې ونه کړه، نو دغه انسان که چېرته د سلام ګرځولو نه وروستو د مانځه منافي او عمل یې کړی یا یې خبرې کړي یا یې ګرځېدل کړي یا د قبلې نه اوښتی نو بیا به دغه انسان دا لمونځ چې دی نو دوباره بیا د سر نه کوي که ټیمي د هغه مانځه ټیمي. او که د مانځه منافي او عمل یې نه یې کړی د قبلې نه نه یې اوښتی او یا یې خبرې نه یې کړي یا بل یو منافي عمل د مانځه نه یې کړی، اگر که د سلام ګرځولی خدای دې دوباره بیا دوه سجدې وکړي او بیا به تحیاتونه شروع کړي او آخره پورې قل اعوذ بالنار او سلام به وګرځوي، د دا لمونځ په دې طریقه باندې صحیح دی.